نن در له محترمو ډېره زیاته ناشنا او ډېره زیاته عجیبه وظیفه درکومه. یو بنده کو د اوومې ځمکې لاندې او د هغه ځای نه هم دا وظیفه وکړي نو الله پاک به د انسان اواز اوري. الله پاک به د انسان اواز دا محترمو دا به قبلوي. الله پاک به لازماً محترمو د انسان امداد کوي. دومره ناشنا الفاظ دی، دومره ناشنا طریقه د محترمو د دې وظیفې. ساده محترمو کله چې یو انسان الله پاک ته اواز کوي الله پاک یې قبلوي. خو چې په دې ترتیب او په دې طریقه کار باندې د الله پاک نه غواړي، که دی د اوومې ځمکې لاندې په اوو کاڼو کې پټي او د پته نه لګي چاته، پوره دنیا کې چاته هم پته نشته، نه په رشتو نه پته شته دی چې دا کوم ځای کې دی. خو بیا هم دی دا نومونه د الله پاک ویلي، الله پاک د انسان سوال قبلوي. که دومره حاجتونه وي چې د اسمان کنارې ته رسېدلي، دومره مشکلات دي چې د اسمان کنارې ته رسېدلي، تمام حاجات به الله پاک پوره کوله، تمام مشکلات دا به الله پاک ختم کړي. نو مشکل له څه شي د کاروبار مشکل دی، کاروبار به د الله پاک سم کړي. دغه رنګې بیمارې نو هغې دپاره دا وظیفه وکړي انشاءالله الله پاک به یې روغ کړي. دغه رنګې د محبت دپاره وې، د رشتې دپاره انشاءالله العزیز چې د څه دپاره وې مکمل ګارنټي درکوم تله الله پاک به ستاسو کار په ښه او په اعلی طریقې سره کوي. بسم الله الرحمن الرحیم. شروع کوم د ډېر زیات بخښونکي او د ډېر زیات مهربان رب په نوم باندې. زه ګواهي ورکوم د دې خبرې چې د الله پاک نه علاوه د عبادت لایق بل څوک نشته، او نبی کریم صلی الله علیه و آله وسلم د الله پاک بنده او د الله پاک رسول دی. محترم مسلمانانو خویندرونو، نن چې کومه زموږ وظیفه ده ډېره زیاته مجربه او طاقتوره وظیفه ده او ډېره زیات عجیبه ده. انسان چې واوري حیرانېږي ورسره، انسان چې واوري عقل یې حیرانېږي چې دومره ګران کار په دې وظیفې باندې پوره کېږي. هغې تاسو ته یو قسم کوم انشاءالله العزیز ایمان مو سره نور محترمانو تازه شي. ډېره زیاته عظیم الشانه وظیفه ده، کوشش وکړئ پخپله مو کوئ، ملګرو سره هم شیر کړئ، د خپلو حاجتونو د پوره کېدو لپاره وکړئ، د خپلو مشکلاتو د ختمېدو لپاره وکړئ. ستا په زړه باندې څه حاجت دی پوره کېږي نه، ستا په زړه باندې څه ارمان دی دا پوره کېږي نه. انشاءالله العزیز شروع که، الله پاک به د هر حاجت او الله پاک به د هر یو ارمان دا پوره کړي. محترم مسلمانانو، په جهنم کې به یو جهنمي پروت دی، دی به اخرې جهنمي اخرې، او دی به الله پاک ته چیغه وایي یا حنان و یا منان یا ذا الجلال والاکرام. الله پاک به فرشتې ته چې لاړ شي ته وګوره جهنم په دې مینځ کې څوک دي. فرشته به راشي چې وګوري څوک نشته دی، واپس لاړ شي. الله پاک ته وایي ما خو څوک پیدا نه کړل. نو بیا به ته الله پاک وایي د غار سره غوږ ولګوه، کوم غارش دی هغې سره غوږ ولګوه. غوږ چې ولګوي بیا ګوري چې خدای پاکه څنګه چل یار اواز د کومې راځي. نو بیا هم دی لاړ شي جهنم کې وګرځي. جبرائیل علیه السلام چې کله بیا راشي بیا تش ډول راشي، هېڅ هم ورسره نه وي. بیا الله پاک ته وایي چې دلته خو څوک نه و. بیا ورته الله پاک وایي په درېیم ځل لاړ شه، هغه ځای کې پلانکي کاڼي لاندې یو انسان پروت دی، یا مطلب سکروټې پرتې دي، دا راواله. دا چې کله دغه سکروټې راوالي او دې خوره وړي په آبي حیات اوبو کې واچوي، نو الله پاک به ته انسان ساز کړي. دا ولې؟ دا ځکه که نه چې دومره پاورفل کلمات دی چې جهنم په لاندې حصه کې یو سړی وي جهنم کې پروت وي، خو بیا هم الله پاک د یوې سړي اوري یا حنان و یا منان یا ذا الجلال والاکرام. نو موږ خو بیا هم انسانان یو، بیا ژوندي یو. نو که چېرته موږ د ذکر د خپل د ژوند معمول ساز کړو، انشاءالله العزیز الله پاک به زموږ هر قسمه مسله دا به ختمه کړي، الله پاک به زموږ هر قسمه حاجت دا پوره کړي. محترم مسلمانانو خویندرونو، دا وظیفه د ژوند معمول سازه کوي. انشاءالله العزیز الله پاک به زموږ ستاسو حالات ډېر زیات بهتر کړي. د وظیفې ترتیب او طریقه کار داسې دی چې کله تاسو دا وظیفه کول غواړئ نو تاسو به یو شپېرې درود شریف ووایئ،
څو پیری یو شپېرې به درود شریف وایې او بیا به د هغې نه بعد یو سل او یو شپېرې به 121 شپېرې به دا کلمات ووایې او بیا به یو شپېرې درود شریف ووایې یا حنان یا منان یا ذا الجلال والاکرام یا حنان یا منان یا ذا الجلال والاکرام دا کلمات تاسو ویلې بیا به د هغې نه بعد تاسو دعا وکړئ او چې کله دا کلمات وایې نو چې کوم ستا مشکل دی یا کوم حاجت دی دا به زړه کې راولي او د الله پاک نه سوال وکړي او بیا به د هغې نه بعد لاسونه بره کړي او چې څومره ستاسو سوالونه دي دواګانې دي څه حاجت دی یا مشکل دی نو دا به الله پاک ته پیش کړي چې کله د الله پاک ته پیش کړل نو بیا به د هغې نه بعد هزاري به الله پاک ته وکړي ښه به ورته وژاړي نو چې دا ولې ژړله او زاري دې وکړله بیا چې کله دوا ختمه بیا درود شریف ووایه نو په ښه طریقې سره دومره ناشنا دوا چې اردو کې ویل کېږي که نه چې ګړګړا کر رونا بس انسان چې کله الله پاک ته وژړا شي الله پاک بیا د انسان ژړا ته ګوري او هر څه ورته معاف کوي ګناه ورته معاف کوي نو دغه رنګې ظلم ورته معاف کوي هر شی ورته معاف کوي دغه رنګې محترمو چې څومره هلکه دي د چا په زړه څه ارمان دی بس دا وظیفه یې پیرو کړه او تماشه کوه چې الله پاک ستا حاجت څنګه پوره کړي الله پاک هم خوشحاله آباد ساته السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته